السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم اوریدونکو، نن د رمضان کورس وم سبق دی. په دغه سبق کې موږ هغه مسائل ذکر کوو چې د هغو د کفارې او د قضا سره تعلق دی. نو اول به هغه مسائل ذکر کو چې د هغو تعلق د کفارې سره دی. نو اوله مسله دا ده چې بغیر د عذر او بغیر سختی په قصد سره سړی روزه ماته کړي نو کفاره ور باندې لازمیږي. که چیرې یو څوک پر بل چا باندې جبر او سختی وکړي او روزه ور ماته کړي نو کفاره نه لازمیږي. دغه رنګه په زور سره د یو زنانې سره کوروالي وکړي نو د هغه زنانې باندې کفاره نه لازمیږي. دویمه مسله د امبستري کولو خواه که په فطري لاره سره وي که د شا د خوا وي هره طریقه چې وي خواه که انزال وسی که نسی و په ټولو صورتو کې کفاره چې د هغه لازمیږي چې مازی دخول چې دی هغه وسی. دریمه مسله که چیرې یو معمولی مقدار یو شی سړی وخوري یا یې وچشي نو په دې سره روزه ماتیږي. هغه وخت چې دغه شی د قضا او د دوا سره نو بیا کفاره هم لازمیږي. غذا به پر دوه قسمه ده، یو حقیقتا غذا ده لکه ډوډۍ او شیدې او اوبه او دا شان. دویم حکمن غذا ده چې په هغه سره نفع او سکون او خوند چې دی هغه ورته محسوسیږي او طبیعت هم د هغو طرف ته میلان او غوښتنه کوي چې دغه شی ماته میلاو سي. لکه نسوار. اوس نسوار چې دی که څه هم د ده زراعت بالفرض و نسل رولاړ نسی خو په دغه مروجه طریقه باندې چې کوم نسوار کیږي نو دا د هغه نسواري د تسکین سبب ګرځي او د هغه طبیعت د ده نسوارو طرف ته میلان کوي نو د دې وجې دا حکمن خوراک شمارل کیږي. په دې سره روزه فاسدیږي، روزه یې ماتیږي. بیا راجح دا ده چې په دې سره صرف قضا لازمه سي، کفاره نسی لازمه. خو هغه سړی چې هغه د نسوارو عملي وي هغه قصدن که چیرې نسوار په خوله کې کښېږدي نو بیا په دې سره روزه چې د هغه فاسده سوه او قضا او کفاره دواړې لازمیږي. او نسوار که بیا چیرې د پزې نسوار چې دی هغه وکړي نو دا که چیرې په پزه باندې نسوار کش کړي نو د نسوارو ذرات چې دي هغه عموما داخلیږي نو د دې په وجه سره روزه چې ده هغه فاسدیږي، روزه یې خرابیږي. څلورمه مسله د بیړۍ او سګریټ څکولو په وجه سره یا د پان خوړلو په وجه سره روزه فاسدیږي او کفاره هم لازمیږي. پنځمه مسله د خاورو خوړلو په وجه سره هغه خاورې چې خلک د علاج دپاره یا عام عادت موافق خلک خوري نو دې په وجه سره کفاره لازمیږي لکه ملتاني خاوره چې خلک خوري. شپږم د مالګې خوړلو په وجه سره روزه چې ده هغه فاسدیږي او کفاره لازمیږي. اووم که چیرې یو سړي یو داسې شی چې دی هغه دا رنګه وګڼله چې په دې سره زما روزه ماته ده خو د ده روزه ماته نه وله د هغه وروسته د خوراک و څښاک په دې نیت سره شروع کړو چې زما روزه خو دې ماته سوله نو روزه خو چې ده خو قضا خو غواړي خو د کفارې د واجبېدلو دپاره په دې کې 4 صورتونه دي. اول صورت دا دی که چیرې هغه سړی جاهله وي، ناپوه وي او د یو مفتي څخه پوښتنه نه یې کړې بغیر د هغې په خپله فیصله کړي او بیا خوراک و څښاک چې د هغه شروع کړی وي نو په دې سره پر ده کفاره لازمیږي. دویم که چیرې د مفتي څخه پوښتنه کړې وي او هغه مفتي چې فتوا ورکړې وي هغه په یو داسې حدیث سره د هغه تایید وي چې د هغه حدیث ظاهري مفهوم نه وي مراد، لکه افطر الحاجم والمعجوم چې د شکر لګولو او د شکر ورلګولو والا دواړه روزه چې ده هغه ماتیږي. اوس د دې حدیث ظاهر الفاظ نه دي مراد خو مفتي په دې سره دلیل ونیسي او فتوا ورکړي چې ستا روزه ماته ده هغه بیا خوراک و څښاک وکړي نو کفاره نور باندې واجبیږي. دریم دا دی که چیرې مفتي دا د روزې د ماتولو فتوا ورکړې وي خو پر دې باندې د سره نص نه وي موجوده چې د هغه نص په وجه سره د شک ور پیدا سوی وي نو علامه کساني رحم الله چې دی هغه دا وایي چې کفاره پر لازمیږي او قاضي خان رحم الله بیا وایي چې یا نور باندې واجبیږي او راجح د هغه ده چې کفاره نور باندې لازمیږي. څلورم صورت دا دی چې دغه عامي سړي یو حدیث واورېدی چې په ظاهره د هغه څخه د روزې د ماتېدلو حکم دی نو ده دا وګڼله چې روزه ماته سوه بیا د خوراک و څښاک چې د هغه شروع کړی نو پر ده باندې کفاره نه لازمیږي.
اتمه مسله که چیرې یو انسان غیبت وکړي او د په ذهن کې دا راسي چې روزه مې ماته سوله بیا یې خوراک و څښاک وکړ نو کفاره ورباندې واجبېږي. نم یو سړي باقي وولې یا یې احتلام وسلو او د ګمان دا سو چې روزه مې ماته سوه بیا یې خوراک و څښاک وکړی نو پر ده باندې کفاره نه واجبېږي. لسم که چیرې یو سړی قصدن روزه ماته کړي بیا په دغه ورځ باندې په قدرتي یا آسماني ناجوړۍ سره دی معذوره سي یعنی حیض و نفاس ورله راسي یا سخت ناجوړه سي چې در دومره اندازې ورسیږي چې وده ته روزه ماتول جایز ولو چې ماته یې کړي نو د ده باندې کومه کفاره چې لازمه وي هغه کفاره ځینې ساکتېږي. او که چیرې آسماني افت نه وي بلکې په خپله د ده دی راولاړ سي ځان زخمي کړي او یا په سفر روان سي نو د دې په وجه سره هغه کفاره نه ساکتېږي، کفاره ورباندې سته. 11 که چیر د روزې نیولو وروسته دومره سخت ناجوړه یا مجبوره سي چې روزه نیول وده ته بالکل سخت وي نو دی که روزه ماته کړي کفاره نه ورباندې لازمیږي. 12 هغه صورتونه چې کفاره ورباندې لازمیږي دا مخکې چې موږ کوم ذکر کو دا په هغه صورت کې چې د سهار د سپېدو څخه مخکې د روزې نیت کړی، که د سپېدو وروسته د روزې نیت وکړي بیا په دغه صورتو کې په یو صورت سره ماته کړه نو بیا کفاره نه ورباندې لازمیږي. او 14 کفاره د روزې د میاشتې چې کوم فرضي روزې وي دغه که چیرې سړی ماته کړي نو کفاره ورباندې لازمیږي. که چیرې نفلي روزه وي یا قضایي یا د نظر روزې وي نو په هغه په ماتولو سره بیا کفاره نه ورباندې لازمیږي. اوس به هغه مسایل او هغه جزئیات ذکر کوم چې دغه په وجه سره صرف قضا واجبېږي. اول که چیرې روزهداره ته یو چا په زور یو شی ورباندې وخوړی نو روزه یې ماته د کفاره نه لازمیږي. دویم که چیرې د ده اراده چې وه هغه د خوړلو نه وله او روزه یې یادوله مګر غیر ارادي طور باندې د ده څخه یو شی وخوړل سلو یا وچښل سلو در حلق لاندې سو نو قضا لازمه د کفاره نه لازمیږي. دریم که چیرې د یو داسې شی چې د هغه تیر کلی چې هغه غذا او د دوا پر طریقه نه استعمالېدی لکه ډبره، عامې خاورې یا نورې ډبرې و ده یا وسپنه یا پنبه و دارنګه شیان یا کاغذ و دارنګه شیان یې تیر کو نو قضا لازمه ده کفاره نه لازمي. څلورم که چیرې خپلې لاړګې د باندې راویستلې برتې تېرې کړې یا د یو بل عام سړي لاړګې تېرې کړې نو په دې سره قضا صرف لازمیږي. او که چیرې د داسې سړي لاړګې تېرې کړي چې هغه سره د محبت وي لکه د خپلې کوروالا یا خپلې کوروالا راولاړ سي د خپل سړي لاړګې تېرې کړي نو په دې سره بیا کفاره هم لازمیږي. پنځم د خوله وازه کله او د لوړي څخه هغه اوبه بغیر اختیاره یا ژلۍ ورباندې رایلسوله خو د خوله د غی وازه کړې وله نو هغه و حلق ته ورسېدلې په دې سره روزه فاسدېږي او کفاره نه لازمیږي. شپږم د پیشلمي په وخت کې د ده په خوله کې ګوله وله او هلته سار سپېدې راوختلې نو د باندې نه راویستله تېره یې کله د هغه په وجه سره قضا چې دغه لازمه ده. او که چیرې ده راویستله برته بیا تېره کله نو بیا کفاره هم لازمیږي. اووم که چیرې د اوښکو یوه و دوې کترې په خوله کې ایله سي نو په دې سره روزه نه ماتېږي. او که ډېرې وي چې هغه دغه یا ډېره خوله چې وي هغه په خوله کې ایله سي نو دې په وجه سره روزه چې دغه فاسدېږي. اتم که چیرې سړی یا ښځه په خپل مقعده کې چې دی هغه تیل یا دوا واچوي یا پیپ یا ګوته یا لرګی و شی چې دی چې نوند وي دا داخل کړي نو په دې په وجه سره روزه ماتېږي. نم که چیرې ښځه د سړي څخه چې دی هغه بغلګیره سي او انزال وسي نو روزه چې د هغه ولاړه. دغه رنګه که چیرې سړی د ښځې سره بغلګیره سي او ښځه چې د هغه خپله نوندوالی محسوس کړي نو روزه یې ولاړه. 12 د روزې په حالت کې د مجدني کولو په وجه سره روزه فاسدېږي او قضا لازمیږي، کفاره نسته. 14 که چیرې یو ښځه ویده وي او د هغه سره کوروالي وسي نو په دې صورت کې د ښځې روزه فاسدېږي خو صرف قضا ورباندې لازمه ده. 14 که چیرې د ګربتیو د دې دودان په پزه سره چې د هغه کش کړي نو روزه یې فاسدېږي. او که د لارې دودان وي یا د ډوډۍ پخولو په وخت کې کم دودان چې وي هغه تیر سي چې د هغه څخه ځان ساتل ممکنه نه وي نو روزه یې نه فاسدېږي.